مسلمانانو د پاره رمضان د تباہی میاشت دا د دوی د کفر میاشت نو نن سبا چې مسلمان دی ته د رحمتونو برکتونو میاشت وي دا کمقل دی دا ناپوهه دی دا جاهل دی دا د الله تعالی د غولولو کوشش کوي د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه کدا مولایان ټول په تبخی باندې کینی او تبخی په سلان دی نه ورم ورپسې خدي زبتا ته ډیر شي سيزونه ډیر رقم مثالونه بتا ته داسې وخېما چې باغی کې نبی له صلوات و سلام یو کار نه دی کړي ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړي دي نو ولې ته وسوي چې نبی له صلوات و سلام نه دی کړي زره دین انکار کوم نو ته اوس د قران مجید نه انکار کوي چې دا نبی له صلوات و سلام د زمانه هغه نه دی نو زه چې کوم دین وز دانه منم د دین انکار کول شي او دغه دی په دنه لګی کېده شي د دین هم انکار وکي تاسو د مفتی منیر شاکر چې د حدیث نه چې دین هغه مخکې انکار کړي دی وستوم کې منکر حدیث چې کوم دین هغه دی او مفتی ندیم صاحب د بار بار چیلنجونه ورکړل لیکن د صرف دغه اتنیزوال میکون والا لړ شي زه خو لعنت په دغه میکون والا باندې وې مر خدای بندګانو تاسو چرته یو لوی بزرګ ته چرته ول نه زی مفتی تقی عثماني صاحب ته ول نه زی مفتی ندیم صاحب فالو ول نه زی مولانا الیاس ګمن صاحب فالو ول نه زی په دې پاکستان کې صرف تاسو یو دی لیدل چې صرف د فالوور زیاتولو د فاره د ویوز د فاره د 100 ډالرو د فاره زی او دا غنه دا غول چې کم دینو هغه وباسي او خلکو ته اپلوډ کوي د خدای بندګانو د دې چل نقلار شډیر خلک چې کم دینو هغه تاسو په ویډیو باندې د تراونه انکار کوي د تراونه چې کم دینو هغه ځان خلاص کی بلکې داسې شوی دي زموږ په خپل علاقه باندې چې کم دینو هغه داسې شوی دي چې پروس کاله یو ملګری ماته وی پلان کوي چې مفتی منیر شاکر و چې د تراوس فضیلت سره شته نو تراوی مکه وزه تراوی چې کم دینو هغه نه کوم داسې په سونو خلک شته زب په دې ویډیو کې نن د دې یو څو کلیپونو او د یو څو سوالونو جواب په خپل باندې کوم ځای وبندنه چیزو نور مفتی ندیم صاحب چې کم دی هغه ته چیلنج ورکړل کبه د کې لګوند کې غیرت وي دغه خواله دی لاړ شي یا دغه خپل دیری تر وغواړي ان شاء الله یو مجلس به وشي او د دوی خبره به وشي چې حق په حق باندې څوک دی خو زه یو ناچیز بنده د یو څو سوالونو جواب کوم تاسو دا ویډیو د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ چې دی منکر حدیث ته چې کم دی هغه ورسیږي د ټولو ناول خدای ودا وی چې د رمضان مبارک چې کم دی د دې سره اړو فضیلت نشته او دا د چې کم دی هغه د کوپر میاشت او دا چې کم دی دا میاشت او دا چې دی هغه دا میاشت او دا په دې څه قسمه فضیلت چې کم دی هغه نشته د دې فضیلت به ته جوړه دا خبر استا سرنګ ده ګوره دا حدیث مبارک نه دی اوریدلی چې باغی نبی له صلوات و سلام فرمایي چې په رمضان مبارک یو داسې میاشت چې په دې کې یو مونږ چې کم دی فرض مونږ الله رب العالمین په او یو باندې بدلی او نفلی مونږ الله رب العالمین په فرض باندې بدلی دا حدیث مبارک ته نه دی اوریدلی بل حدیث مبارک نبی له سلام څه فرمایي الصيام جنته میاشت چې کم د رمضان دا روز دا یو ډال د جهنم نه دا حدیث ته نه دی اوریدلی بل دا چې دی میاشت ته الله رب العالمین خپل میاشت ویلی دی الله رب العالمین ورته خپل ځان ته چې کم دی هغه نسبت کړی دی او تا به اوریدلی وي چې د منسوب الیه چې کله دا غي نسبت هغه ته وکړل شنو پاغه کې سوي پاغه کې داغه فضیلت طرف ته اشاره ویني د الله رب العالمین خپل میاشت ویلی دا د میاشت ټول د الله رب العالمین دی خو په دې کې الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کړی چې ګوره دا د فضیلتونو او د فضیلتونو میاشت الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کړی دا بل دا چې الله قران کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه چې باغه کې الله رب العالمین قران نازل کړی د قران د نزول په وجه باندې هم چې کم دین هغه دې عظمت میلاو شو دې ته برکت میلاو شو دې ته فضیلت چې کم دین هغه میلاو شو ته سرنګ دین انکار کوي اورم بالا شی حدیث چې کم دین هغه موجود دی خو هغه طرف ته نه زما بیا ویډیو چې کم دین هغه ډیر زیات وګدیږي بل دې دا وایي چې تراوی چې کم دی دا سره فضیلت نه لري او کچا وکړلی جو خدا او کچا ونه کړلی نو هغه کې څه ګناه نشته ځکه نبی له صلوات و سلام نه دی کړی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کم دین هغه کړی دی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی له صلوات و سلام خلاف کار نشي کولای ګوره زبتا ته ډیر شي سيزونه ډیر رقم مثالونه بتا ته داسې وخېما چې باغی کې نبی له صلوات و سلام یو کار نه دی کړی ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړی دی نو ولې ته وسوي چې نبی له صلوات و سلام نه دی کړی زره دین انکار کوم لکه مثال ته واخل دا چې نبی له صلوات و سلام په زمانه کې قران مجید په دغه شان کتابي شکل کې نو موجود چا چې کوم دین هغه د لرګي په پټ باندې لیکلو چا په پاڼې په پټ باندې لیکلو چا په لرګو باندې لیکلو داسې کتابي شکل کې قران مجید نو موجود بیا د نبی له صلوات و سلام د زمانه نه وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جنگ یمامه کې ډیر قرا حضرات چې کوم دین هغه شهیدان شول تاسو د قران مجید دراجمه کول چې کوم دین هغه حکم وکي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې نبی له صلوات و سلام یو کار نه دی کړی زې څنګه وکما عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې جناب په دې کې د امت تفاره خیر دی په دې کې د امت تفاره اصلاح ده تاسو دا کار وکي نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سینه چې کوم دین د قران مجید د مصحفونو او د قران مجید د غفانو پانو او د یو آیات او د دوه آیاتونو دراجمه کولو داغه سینه دي
طرف ته کوم دین هغه پرانستل شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوم دین هغه قران مجید چې کوم دین هغه راجم کو نو ته اوس د قران مجید نه انکار کوي چې دا د نبی له صلوات و سلام د زمانه هغه نه دی نو زه چې کوم دین وس دانه منم د دین انکار کول شي او دغه دی په دنه لګی کېده شي د دین هم انکار وکي یو دا واخله بل دا وای چې تراوی چې کوم دین په جماعت کې چې کوم دین هغه نشته په جماعت کې نشته او ځان له به پکور کې چې کوم دین هغه کې زتا ته یو څو حواله در کوم نور حدیثونو مبارکه خو چې کوم دین هغه ډیر دي خو زتا ته صرف یو څو حواله در کوم دا بستاره لپاره کافي د ټولو اول خو جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمای خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في رمضان فصلى الناس 24 ركعه واوتر بثلاثه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک په میاشت کې چې کوم دین هغه یو شپه کې وروته او خلکو چې کوم دین هغه سور رکعات وکړل خلکو له شل رکعات تراوی او 3 رکعات ویتر چې کوم دین هغه وکړل د نبی له صلوات و سلام زمانه ده د نبی له صلوات و سلام د زمانه نه وروسته د خلفای راشدین عمل وګوره په هغه کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ته درخواست وکړ چې ګوره خلک چې کوم دین د رمضان مبارک کې د ورځې چې کوم دین روزونه چې بیا د شپې چې کوم دین هغه ستړي وي لہذا ته چې کوم دین هغه خلکو له چې کوم دین په تراو کې په مانځ کې چې کوم دین هغه قرأت وایا د دې لپاره چې خلکو ته چې کوم دین په خاصه طریقې باندې قران چې کوم دین هغه ویل شي او واوریدل شي نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دین د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درخواست باندې شل رکعات تراوی چې کوم دین هغه شروع کړي نو دا چې کوم دین دا ته نه بل د صاحب بن یزید رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې به کوم دین صحابه کرامو با جماعت شل رکعات تراوی چې کوم دین هغه کولې او د ډیرو غت قرأت د وجنه د صحابه کرامو چې کوم دین هغه به چې کوم دین په همسا باندې چې کوم دین هغه ټیک لګول او یعنی د استډیوالي د وجنه نو دا ډیر شي حدیثونو مبارکه دي خو ستاره لپاره به یوسو دا کافی وي نو ګوره دې داسې مو چې دا په جماعت سره چې کوم دین هغه نشته بالکل صحابه کرامو په زمانه کې په جماعت سره تراوی شوی دي بل دا خبره کوي چې کسو کې نه کوي نو د دې ګناه نشته نه ګوره دا به د نبی له صلوات و سلام د حدیث چې کوم دین هغه اوریدل وي کته وی چې نبی له سلام نه دی کړی دوام یې نه دی کړی نو نبی له سلام دا هم فرمایي چې اصحاب النجوم بأيه مقتدیتم اعتدیتم زما صحابه کرام په شان دستور دي څوک چې په کوم صحابي په روان شو هغه په هدایت په لار باندې روان دي نو نبی له صلوات و سلام د زمانه نه وروسته خلفای راشدین کړي دي تابعین کړي دي د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې شل رکعات تراوی چې کوم دین هغه شته دي بل دا خبره کوي دومره کمقل دي چې دی وایي چې نبی له سلام سحر وخت کې کړي دي او نبی له صلوات و سلام چې کوم دین په اول وخت کې نه دي کړي تاسو یې ماسختن مکوئ د خدای باندې خبره ته سوچ کوه کنه دا ماسختن پښپ کې داخل دي او که داخل نه دي ماسختن په ورځ کې د پښپ کې لته وته د خبره ته لک سوچ وکړه دا ماسختن پښپ کې راځي او که په ورځ کې راځي بل د طب دا حدیث جبريل به هم ته اوریدلې وی حدیث جبريل به تا کتلې وی چې باغ کې نبی له صلوات و سلام ته جبريل السلام راغ دوه ورځې او نبی له صلوات و سلام ته سو کړل د یو ورځ راغ د ټول منځونه 15 وخت منځونه په ورځ د اول کې وکړل په دویم ورځ راغ د وخت په اخر کې چې کوم دی هغه وکړل او بیا نبی له سلام ته فرمایل چې دا ستاسو د مانځو منځنی وخت یعنی په دې په منځنی وخت کې چې کوم دی هغه ته مونږ کوا نو دا خو ضروري نه ده چې نبی له صلوات و سلام چې کوم دی هغه سحر کې کړی دی مونږه ماسختن په اول وخت کې نشو کولای د دې نه خدا خبره چې کوم دین هغه نه معلوم بل دا خبره کوي چې نبی له صلوات و سلام په دې باندې مواظبت نه دی کړی مواظبت نبی له سلام د سود وجنه نه دی کړی د علت وجنه نه دی کړی هغه علت دا دی چې دا په خلکو باندې فرض نشي باغ صحابه کرام خو ډیر شوق او جذبه وا نو ټول صحابه کرام براتل نو نبی له سلام فرمایل چې دا په خلکو باندې چې کوم دین هغه فرض نشي د دې وجنه نبی له صلوات و سلام مواظبت ونکو بیا وروسته صحابه کرام چې کوم د اجماع په دې باندې راغله او صحابه کرام شل رکعات تراوی شروع کړي او سنت مؤکده دي که څوک دا نه کوي هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت پر خودون کوي تاریخ سنت بوي او د نبی له صلوات و سلام د سنت د پری خودو په وجه باندې ګناګار بوي بل دا خبره کوي چې نبی له صلوات و سلام نه دی کړی نبی له صلوات و سلام په زمانه کې خوري کارونه داسې دي چې هغه نه دي شوی خو بیا عمر فاروق او د صحابه کرام په زمانه کې هغه کارونه شوی دي لکه مثال په تور باندې د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې چې کوم دین زکات نه منکر کس چې کوم دی هغه نبی له صلوات و سلام هغه سره د جهاد اعلان چې کوم دین نه دی کړی تا حدیث چې کوم دین هغه کتلی وی چې نبی له سلام یو صحابي ولېګو په کسانو پسې او باغی چې کوم دین یو پکې چې کوم دین د زکات انکار کو چې دا ټیکس ته داری او دا چې کوم دین مسلمان ناغستن نه دی پکا نو نبی له صلوات و سلام چې کوم دین هغه راغې بیا آیاتونه نازل شو هغه د نبی له سلام مجلس ته بیا چې کوم دین د شرم د وجه نه زکات راو نبی له صلوات و سلام فرمایل چې زستا زکات چې کوم دین هغه قبلولو ته تیار نیم الله رب العالمین منع کړی ما نبی له سلام خو هغه سره د زکات چې کوم دین هغه سو کو اعلان ونه کو چې دا چې کوم دین د زکات نه چې کوم دین هغه منکر دی د سره jihad کول غواړي لیکن په خلاف د صحابه کرامو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دوري زمانه کې څه
غسل وشو ها کوم خلکو چې د فتنې راوچتې شوې او خلکو چې کوم دینو د زکات نه انکار وکړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه سره د جهاد اعلان وکړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه پس راپاسیدو هغه باندې جرح وکړل چې ګوره دوی خو چې کوم دینو کلمه ګوري کلمه وای او ته بیا هم چې کوم دینو هغه دوی سره چې کوم دینو هغه سکه د جهاد اعلان کې دا خبره ټیک نه ده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته خپل دلایل پیش کړل چې ګوره په فرض کې د پمانځ کې او په زکات کې فرق راوستون کې کس کم دی دا مسلمان نشي کېدی چې دی به فرض منځ کوي او زکات بنه ادا کوي دا دواړه یو شان دي حکمونه دي الله رب العالمین نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سینې چې کم دی هغه بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درای سره متفق شو نو ته وسوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی په زمانه کې د زکات نه منکرین خلکو سره جهاد نه کړي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جهاد کړي دی دای بد کړي دي د دین انکار کول شي بل دا خبره کوي چې رمضان د برکتونو میاشت دی وجنه نه ده چې بده کې خلک دي چې کم دی هغه یو بل خیال نه ساتي او د گاونډي خیال نه ساتي ګوره دا سيزونه په خپل ځای باندې دي د گاونډي خیال ساتل یا نه ساتل د دې خپل ګناه ده یی ثواب دی د غرنګ د رمضان مبارک روزه نیول دا غي په خپل ځای باندې ثواب دی لکه د فقې او مسله ده چې کچرته ماخام ماسخوتن کې چې کم دینو په سړی باندې غسل واوړي او د سحر نه نا وخت چې کم دینو اگر اپاسي پاو سات چل منټه چې کم دینو هغه منځه تفاتی بانک تفاتی کده پښمنه کوي نو الته چې کم دینو هغه بیلما زفاتی کیږي په حالت د جنابت کې پاتې کیږي او کده چې کم دینو هغه اول لام بینو الته چې کم دینو د پښمنی ټیم تیږي نو د فقې مسله ده چې دی به چې کم دینو هغه چې پښمنه وکي او دا غي نو رستو به چې کم دینو هغه بیا دې سو کی بیا چې کم دینو هغه به د غسل وکي خیر دې کبه باندې صبح صادق راختل دي او اذان شوه دي نو ګوره جی دا جدا جدا مسائل دي الته چې کم دینو هغه جدا مسله ده د گاونډي سره د گاونډي خیال ساتل او د غرنګي د رمضان مبارک روزي نیول دا جدا جدا شیزونه دي جماعت عزتمندو نو دا منکر حدیث ته د دنه چې کم دینو هغه خلار شي د داسې قسم خلکو خواله د میډیا والا مزه چرته خو خلکو خواله لار شي چې هغه تاسو ته صحیح حدیث مبارکه تاسو ته بیان کی صحیح مسله تاسو ته بیان کی د خپل ویوز لپاره د خپل لایک لپاره د خپل فالوورز لپاره د داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ خلک مه ګمراه کوئ که څومره خلک تاسو د وجې نه تراونه منکر شول او د تراونه چې کم دین هغه قلار شول نو ګورئ تاسو به ورسره په دې ګناه کې مجرمان یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته